چې والله لا اکلم معک حین، په خدای مې دې قسمی چې زه به یو حین تا سره خبرې نه کوم. لفظ حین وی حین. سورزی چې تیرې شوې سړی پیمانه شو چې دا خو زما ډېر لوی جانی دوستو او د سره د خبرو نه ما قسم وخوړو زه چرته صبرېدی شم. که تاسو خیال وکئ په دوستانه کې څنګه چې سړی فراق نشي برداشت کولی، نو دغسې بیا په وصال کې دا چرته برداشت کولی شي چې زه د سره خبرې نه کوم. او دوست جی که نه دوست او زمونږ پاکستان کې خو هغه ورځ یو افسر راته ویوي چې زه افسر ومنو خلقو به د واده کارډونه ډېر رالیږل او وی چې اوس د افسرای نه لرې شوی یم جمعې په ورځ مې تمئ خو یو کارډ هم څوک راونه لیږي. نو ما ورته یو شعر ووی، ما شیخ سادی صاحب وی چې سرخی چودی دم بر لبش، سرخی چودی دم بر لبش گفتم که این چی کردی. د معشوقې شونډې مصري ولیدې نو ما ورته ووی چې دا دې څه کړي. سرخی چودی دم بر لبش گفتم که این چی کردی، گفتا کہ خون عاشقا میں بر پیالہ پیتیم. وراته وی دا شونډې مې ځکه سرې دي چې دا مې د عاشقانو وینې ډکې ډکې پیاله اسکلي دي. نو شیخ سادی وی چې ما ورته وی چې گفتم کہ خون عاشقا ضایا چرا میرے اختی. ما وی چې دا د عاشقانو وینې هسې فضول ولې تویې. و معشوقې راته وی چې گفتا کہ سادی دور شو در اینجای دستور است. وراته وی شیخ سادی لري شته پوسونه ډېر مکوا، زمونږ د دې ملک دا رواج دی چې معشوقې د عاشقانو وینې څکي. نو ما وی ماما ته په پاکستان کې اوسېږي، پاکستان رواج دا دی چې د منصب په اقتدار او په کرسۍ ناستې دنیا به در نه غیر چاپیر کیږي او صاحب چې ته لرې شي کوڅه ډب به در نه جوړي. خدای په راستی که څوک در باندې سلام ووایي او ویل والله ستا دې خبرې زما اړه ته اپیل وکړو مال دا حقیقت دی. نو عرض مې دا وکړو چې خبره زه د دوستۍ کومه. زمونږ په دې ملک کې دوست خو شته نه که نه، او نه دا خلق په دوستۍ پوهېږي. وای صحیح چې دا زما دوست ہے یا خط ورته لیکي، انګریزی کې ورته مائی ډیئر لیکي یا اردو کې ورته میرے پیارے دوست یا کنه چې دا خدا ټول کا خیالو کې زبانی جمع خرچونه دي، حقیقت لده. حقیقت کې دوست معنا دا چې تا به هر وخت سر په تلی کې داغه د پاره ایښی. دوست وای دی. دوست سعد ابن ابی وقاص رضی الله تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولاړ دی او سعد ابن ابی وقاص جنگی کی لګیا دی او داسې حمله کوي چې هر حمله کې تب وای چې د بدن بوس پاش. نو پیغمبر ورمنډه کړه په دې املا او ټپولو ورته وی چې ارمی یا ابا سعد فداک ابي و امي. ابا سعد اولا زما مور او پلار دې تا نه قربان شي. اوس دا شرافت
په ټول امت کې الله پاک ابو سعد تور کړو. سات وی چې تاول د سي عمله کوله هغه خا زما محبوب دی ولاړی پاغه دی دغه شو گزارونه کیږي او زه داسې عمله کوم چې ځان دې بچ کوم او بل دی وهم نه زبردست عمله کوم چې ټولو نه مخکې زه قربان شم. نو پیغمبر چې چاته وی چې ارمه یا ابا سعد فداک ابي و امي زما مور او پلار دې تا نه قربان شي. تاسو خیال راغی. نو عرض می داو چې دوست خو زمونږ ملک شتم نه او زه خو خپل ځاني خپنه شي د دې قائلم نه یم. زه خپل هم د دې اهل نه ما سوکراته اهل ښکاری هم نه. مولانا تانوی رحمت الله علیه لیکلی دي چې یو دوست د بل دوست کور ته ورغی د شپې دروازه ورته وټکو. څوک دی؟ فلانه دوست راغلی. په منډه راووتو ورته خدمت وی یو 200 روپۍ مې پکار وی ښه بس منډي کې 200 روپۍ راوړې ولای ورکې او رخصت شو. دی اوس په جړا جړا کور ته را روان دی. نو ښځه ورته وی چې خدای دې ورکا چې په پیسو پسې جاړې خو نه به دې ورکول. ښځه دا پوه شو چې دا سړی جوړ دی 200 روپو پسې جاړي. هغه ورته الخزي په خدای قسم که په پیسو پسې جاړم په دې چې زما دوست ته د 200 روپو ضرورت او زه ته اډو خبر نه وم چې زه ته خبر وای چې دا پیسې مې کور ته وروړې وې. نن سبا خو ته چاله 200 روپۍ یا 2000 روپۍ یا 3000 روپۍ قرض ورکا او هغه سره لکونه راشي بیا به په درکول وړنه کیږي او نه بستا دروازې ته بیا راشي چې اوس ما سره راغلي دي څه دې پکار دي. اوس خو پیسې چاله قرض ورکا بیا یو غټ کوتا کم ورکا ولا چې کله نه مې غوښته په دا مزغو مې هوا چې مړم شم ورپسې. تاسو خیال راغی. مولانا و یارانی زمانہ یارانی زمانہ مثل گل ینارست در باغ آشنائی بوئے وفا ندارد. وای د دې زمانه دا یاران داسې دي لکه د انارو باغ چی. د انارو باغ له چې ورننوځي تک سره سره ګلونه پکې ډېر ښایسته ښایسته خو چې په ډول باغ کې وګرځي بوی به تې در نشي. د انارو ګل ښایسته ډېر دی خو بوی پکې نشته. نو زمونږ د زمانې خلق دا د انارو ګلونه دي وی ډېر ښایسته خو بوی پکې نه. لواڼه غوا دي پای پکې نه په ډول ځان خرڅوي. بہرحال مانه پتا سو خپويږي په دې خبرو. سړی سره دا فکر شو چې زما دا دوست دی او ما قسم خوړلې دی چې زه به تا سره یو حین خبرې نه کوم. اوس مسلې تپوس کوم چې دا قسمم پوره شي او د دوست سره خبرې رواني شي. راغ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورته وی صاحب یو مسئله تپوس کو زما دا دوست او ماته قسم خوړلې دی چې زه به تا سره یو حین خبرې نه کوم. صدیق اکبر ورته فرمایل چې 40 کاله ور سره خبرې مکوا بیا به کې په 40 کاله. راغ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تا حضرت عثمان ته وی چې داسې قسم به خوړلې دی چې تا سره به زه یو حین خبرې نه کوم. حضرت عثمان ورته وی چې تر مرګه ور سره خبرې مه کوه. سړی لیونی شو. رامنډی کې حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تا وی صاحب دغه سي قسم به خوړلې چې یو حین به در سره خبرې نه کوم. عمر فاروق ورته وی زتر ما خام ور سره مکه و بیا کوا. سړی خوشحال خوشو
وړکی خیال کو چې راشه پیغمبر نه تپوسو کا کتر ماخام نم لک خبره مخ کی شي. پیغمبر تراغه یا رسول الله قسم می خورلې د خپل دوست سره د خبرونه چې لا اکلم معک حینا. پیغمبر ورته فرمایل چانه دې تپوس کړي و ابو بکر نه می تپوس کو هغه دارا ته وي، عثمان نه می تپوس کو چې تر مرګ ور سره خبرې مکوا، عمر نه می تپوس کو هغه وی چې تر ماخامه مکوا بیا کا. پیغمبر لم دې مسلې خوان ورک وی ورشه دې درې واړو ته आवाज کا، درې واړه راوغه. ابو بکر صدیق ته وی چې تا سره څه دلیل دی چې تا ورته وی چې څلوېښ کاله ور سره خبرې مکوا. هغه ورته صاحب ما سره دلیل دی د خدای قرآن. قرآن کی دی وی قرآن کی دی وای ورته وی هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. اللہ فرمائی راغلی و پہ انسان یو زمانہ لم یکن شیئا مذکورا، دا سے وقت چیت شے نو یو د دے انسان خنبیر پروت دی حین ندلتا اغا سلویخت کالا خنبیر مراد دے دا آدم علیہ السلام دی حین نو مازکا ورطوی چه سلویخت کالا ور سره خبر مکو. دا دومره قسم در تدې پورې وکا چې د انسان خنبیر چې څه وخت کې جوړ شو سلویخت کاله پروت. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ٹھیک. عثمان ذی النورین ته وی تا سره څه دلیل چې تا ورته چې تر مرګ ور سره خبرې مکو. ورته صاحب ما سره دلیلم د خدای قرآن. وای وی اللہ فرمائی چھ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. آدم علیہ السلام چھ د جنت نبار شو نو اللہ ورطووی چھ تاسو د پارا پزمکہ کے زید قرار او د نفع غستو د إِلَىٰ حِين تر مرگ پوری. نو دی حین نا تر مرگ پوری وقت مراد دے. نو د قسمم د حین نه خوړلو ما زکه ورته وی چې یو حین خبره ورته. سردار کونین فرمایل چې ٹھیک تم ٹھیک وای. عمر فاروق ته وی چې تا سره څه دلیلو چې داسې په لنډو پې راتاو شي چې تر ماښامه ورسره خبرې مه کوه بیا کوه. هغه وی جی ما سره دلیلم د خدای قرآن دی، ما سره دلیل شته. وی وای وی اللہ قرآن کی وئی چھے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. پاکی دا اللہ لرا پا وقت دا سبا و پا وقت دا ماخام. نو دے آیات کی دا حین نا تر ماخام پورے وقت مراد. نو ما ذکر دتوی چھے تر ماخام مکو بیا کول. سردار کونینو فرمایل چھے زما فتوم دا حضرت عمر پا قول دا زبچیا تر ماخام ور سره خبر مکوا او بیا ور سره. تاسو خیال راغی عرض میں داو چی حین لفظ پا قرآن کی چراغلے دے پا ار عدد باندی فٹ کی گی. ذکر چھ قرآن یو کتاب بحر بے پایان دے. بحر بے پایان دا مانا چھ تر قیامت پوری بدی کتابنا اشارتن کنایتن دلالتن اقتضاءن مسائل روزی او خلاصی گی بنا. کتاسو عزیزانو فقہ و کتا فقہ چاکے چھ سلور مذہب دی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل. دی فقہاو چھ دا قرآن کریم نہ کم استخراج دا مسائلو
په اشاره او په دلالت او په اقتضا او په تقاضا باندې کړی دی، عقل بم حیران شي چې دا فقهي جزیه د مجتهد د قرآن د کم آیات نه معلومه کړي او آیات بدرته یا دی فقیه دا جزیه د حدیث کم روایت نه معلومه کړي دا حدیث بدرته دا خو چونکه یو عظیم بحر دی قرآن او حدیث، اوس بله خبره ده چې په پاکستان کې قرآن نه دی پاتې او حدیث نه دی پاتې. قرآن کې په پاکستان کې قرآن نه دا شی جوړ شو لکه بیګا به تاسو کتلی، ما سره خپله الحمدلله ټلویزیون نشته او خدای دې راکوي هم نه، چا سره چې دي دا دې خدای وسوځي، سټیشن دې خدای وسوځي. بیگا صدر ضیاء الحق د ټي وي ډمانو ته انعام ورکولو، دا د اسلام علم بردار او د اسلام ټیکدار بیگا د ټي وي ډمانو ته انعام ورکولو، نو د ټلویزیون ډمانو ته انعام چې ورکولو نو دا غي افتتاح په قرآن کړی دا بیگا، دا بیگانه خبره ده. اول دا سورت رحمان ہوئی اللہ دے تباہ و برباد کی دغه ملیان، اللہ دے دوی ہلاک کی او خدای دے دوی په فالجو والے کی چې دومره خو سوچو کوي تاسو خدای هلاک کا چې هلاک شي. د صدر په غیږ کې خو کېنا غیږ کې نه چې خلینا میں اس بل سوزی پار سے کینا کور دے وران شخ دمر خو سوچو کا کنا چې دا د سشي افتتاح په ما کوي چې دلته ز قرآن مې عمل نو الته د ټي د ډمانو افتتاح په قرآن وکړه ولته ورپسې ډمې رالی بیا دا به تاسو کتلی ځکه چې دا خو مبارک کار دی. بیا د جمعې په شپه خو په پاکستان کې چې څومره د جمعې شپه د لعنت شپه ده دومره به په مخ د ځمکه بله شپه د لعنت چرته دی. د دنیا حرام توبونه، کنجر توبونه، دم توبونه، ویسیارونه، دا معززین او دا شریفان چې نن تاسو ورته وایئ دا شریفان د جمعې په شپه وی سی آر تناستی خزی او نر او جنکی او لکانٹو دا ستا ملک شو، دا آغا ملک دے چی پچا کے صدر نوالا تر اسملائی پورے او اسملائی نوالا تر وزیرانو پورے ټول ورځ لگیا اسلام اسلام. یو وزیر اعظم جوړ کړی دی د چیرړو جوړنجو اغم چغي اسلام 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 اسلام. دا به په داسې ګوډاګی دی لکه پخوا به چې باران نه ودرېدو د ښځو به ګوډاګي جوړ کړه ویل به هله ګوډاګی ځوړند کوي چې دا باران ودرېږي. دا هغه د ښځو ګوډاګی دی وزیر اعظم کړی دی او دویم لګی اسلام اسلام په صوبایي اسمبلی ممبر اسلام اسلام دی چې راپاسیم اسلام اسلام. تاسو ټول قوم وایئ چې لعنت شه در باندې دا ستا اسلام دا دی چې د ټي وي کنجرانو لدې انعام ورکولو او افتتاح دی په قرآنو. د پېښور ټلویزیون افتتاح چې کېدا پېښور کې پته ولګوئ چې د دې د قرآن تلاوت چا کړی هغه مولا د قرآن تلاوت کړی چې موږ د روژې